بل یو غټ رواج خطرناک زمونږ په وطن کې دا دی چې که چا کې مړی شوي نو چې لومبی اختر پې راشي نو په خپله حجره کې کټونه واچوي، خلک ولځي او دعا ورته کوي. وی دا لومبی اختر دی، دا سخت جرم دی او ګناه ده، 3 ورځو نه زیات تعزیت په شریعت کې نشته. نو که یو 15 میاشتې شوي او 6 میاشتې او 8 میاشتې م شوي او لومبی اختر راغی نو دا سلسلې ټول ورځ دا خلک دی هلته دواله ځم هلته ځم هلته ځم. ګوره دا اختر خو د خوشحالۍ شی دی، دا خو دې دپاره چې غمونه پې ختم شي. نو مسلمانانو تاسو مړو ته خلکو ته غمونه تازه کوئ، ګناه کوئ. که څوک خفه کېږي خفه دي شي، خو دا ګناه مه کوئ، دا جرم مه کوئ. او خلق غریبانان هغوی څوک یې ډېرو خلکو مونږ ته ویل یاره څوک چې خلک راشي وي دوا به وکړو نو کټ به ورته خامخا بالغ سمې. نو یو د مړي په خلکو غم تازه کول دی، هغوی په حرج او په تکلیف کې اچول دی، په هغوی خوشحالي ورسکور کول دی. او بل ځان لم کار کتل دی، په دول ځان له کار زیات کله یو ته او کله بل ته او کله بل ته او ټول ورځ په تعزیتونو پسې ګرځي. دا په شریعت کې بالکل منع دی که په دې څوک خفه کېږي او خوشحالېږي نو دا کار به قطعا نه کوئ. بل چې په چا مړي شوي که 6 میاشتې مخکې هم شوي لومبی اختر پې راغی نو خشته جامې نه اچئ او زړې جامې اچئ، خرینه جامې